أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو من أو كما قال عليه الصلاة والسلام. څه شی پیر صاحب د خلکو وانه ورېدو تشربه ته بیا ووایه دا چې کوم لکه مطلب حدیث تعالی نه درځي ته وې ته لږ بیا ووایه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو من أو كما قال عليه تشربه هاي ظالمه چې تا ته وګوري سړی ستا د جوسې ته وګوري او ستا د الکانای نه کار ته سړی وګوري چې ټوله ورځ الکان لوبې ستا د دین سره څه کار دی چې د دین کې ګوتې وې ستا د دین سره کار سره چې ته تشبه او تشربه نه پیژنې. من تشربه فهو منهم چا چې وسکل نو بس هغه د هغو نه دی. څه شی وسکل تا ته دام پته نه لګي چې تشبه دی او که تشربه دی. د خدای ظالمه او ته نوم خلکو ته دا ورکې چې زه عالم یم او زه مطلب ما پټکې والی دی نو زه عالم شوم. دا دین دومره آسان نه دی، دین ډیر ګران دی. ستا شان کوپړی هغه د دین خبرې نشي کولی. چې یو سړی مجرب او مجرد نه پیژني نو هغه به حدیث څه وپیژني. حدیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان مبارکه هغه به د څه پیژني مړه. چې ته د یو عامه اصطلاح چې مجرب او مجرد ته دې کې فرق نشي کولی نو ته به په احادیثو مبارکو کې څه فرق وکړي او تعالی خلک درځي او تا سره کینی. افسوس پکار دی په تا باندې او ستا په ژوند افسوس پکار دی چې د خدای ظالمه چې تا حدیث مبارکه راواغستو هغه غلط ووایو. اصل کې حدیث ته من تشبه بقوم فهو منهم او دا وایي من تشربه پته نشته یار دا څه دي، دا څه اندا قوم دی یار. او ټول ورته لیکي وایي پیر صاحب ماشاءالله ماشاءالله د دین نه یو ټکی څوک نه دی خبر، یو ټکی څوک د دین نه دی خبر چې هغه دا وایي چې د حدیث مبارکه ما اورېدلې دا داسې نه دی، دا داسې دی. هر سړی ورته وایي ماشاءالله پیر صاحب ماشاءالله پیر صاحب که ګانه ورکړي پیر صاحب ډېر ښه ولعنت شه ستا په ژوند شه. ظالمه ځان دې وشرماو، قوم دې وشرماو. کم از کم که نور اسم نه دا ګانې نه دی، دا ګانې خو مه ورکوئ الله دې غر کا. سبا له به مردار شي، په قبر کې به مردار پروت او دغه ګانې به تا پسې درځي، دا چوکرهبازي به تا پسې درځي. د الله لعنت په تا ورېږي د خدای تعالی بنده. دا د هلکانو کار کې او سر عام یې کې او څوک منع کوونکی نشته دی چې تا د هلکانو د کار نه منې کي. خو بس موږ به څه ووایو یار ما خو ډېر مې سم کړی، یو کال مې نه پسې پوره مې راښکو دی خو بس پته نشته چې دا خلک ولې نه پوهېږي یار.